سره موقوي سړی پکې اعتکاف ته کینی په دقه اخیرو لس ورځو کې اعتکاف ته کینی ځکه ماته ته وي چې دغه کې مختلف اقوال راغلي رسول الله مبارک بیان فرمایي اخیره لس شپې دي اخیره لس شپو کې ناتکې دي ناتکې یا 21 23 25 27 29 او یا 22 24 26 28 چې میاشت د 13 یا د 29 شي نو بهتره ده چې دغه شپو کې انسان اعتکاف تکیږي اعتکاف څه ته ویل کیږي اعتکاف دې ته ویل کیږي یا نارینا هغه لاړ شي په جمعات کې کینی تمام د دنیا کارونه پری او الله رب ذوالجلال ته متوجي شي چې یا الله دغه شپه راته اوخایا دغه عبادت ثواب را لراک نو په دغه کې په جمعات کې کینی کم جمعات کې کیږي نو چې 15 وخت مونږ پکې کیږي کو د جمعې مونږ پکې کیږي او کو نه خو چې 15 وخت مونږ پکې کیږي نو داسې جمعات کې اعتکاف پکار دی او چې هغه جمعات وقف وي وقف نه وي او ټول منځونه پکې کیږي نو هغه بیا سنت اعتکاف نه دی ګوره ښه او زنانه په خپل کور کې یو ګټ کې کینی ځان له کمره کې کینی او د قلس شپې د الله عبادت کې بیا د عبادت د اعتکاف څومره ثواب دی د یو ورځ اعتکاف یو ورځ آقا انعامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک ته چې د یو ورځ اعتکاف ثواب یو انسان راغی او د یو ورځ اعتکاف کو نو د یو ورځ اعتکاف ثواب به د په علامه کې دا شي چې د بدرې خندق د جهنم لری شي او یو خندق څومره د زموستا خندق نه دی ما بین السماء والارض د زمکه او اسمان کې څومره فاصله ده دومره یو خندق دا په یو اعتکاف سره انسان دومره د جهنم نه لري کیږي او بیا چې یو انسان لس ورځې اعتکاف وکړي نو رسول الله مبارک بیان فرمایي د لس ورځو اعتکاف ثواب الله رب ذوالجلال انسان له په لس ورځو اعتکاف باندې د 2 حج او د 2 عمرو برابر ثواب ورکړي دومره لوی ثواب به ملاويږي دا په اعتکاف باندې ملاويږي بیا پکې د ليله القدر شپه سیوا راغله کو دغه شپه در باندې پکې رام نغله دومره ثواب شو دا دغه نه علاوه دی د اعتکاف دا ثواب د ليله القدر د شپې نه علاوه دی بیا پکې دغه راغله نو دا نورم زیات شو نو دغه اعتکاف ته کینو او د الله د رضا لپاره خو هغه کسان کینو چې هغه په اعتکاف باندې پويږي ګوره منګه اکثر د کور چې خلک ته تنګ وي د جمعه ته ولېږي نو بس هغه چې کم متکفین هغه ته بیا تنګ په اعتکاف باندې چې کم سړی پويږي هغه اعتکاف ته کینول پکار نو دلته به تراش چې وګوره اعتکاف والا نو هغه اکثر خپل مینس کې غپ لګوري اکثر زرا روانه ما نو چې ما ویني نو بس منډه به کې زر بده دغه ته نه نوځي الکه الله نه الله بسر ولار داغه نه یریږي او زمانه یریږي اکثر ما ته خلک وي د اعتکاف والا وی رواني کوي او تو ورته سو نو د الله نه ویني دوی خراغلي د الله د پاره دي او داغه باوجود خپل مینس کې غپ لګي ډیر پکې وای دا سم دي چې دلته خو الحمدلله دان سنان نشکو خو په نور جماعتونو کې پکې اکثر جګړې پکې ان ختی وي او یا بته او یا بزې مو مره ته یو بل وردانګي او راغلي د اعتکاف د پاره نو داسې کسان کینو چې هغه په اعتکاف باندې پويږي دغه خبرونه پکې ځان ساتي غب شپ نه پکې ځان ساتي جګړو نه پکې ځان ساتي دا خو نه چې بس صرف او صرف جمعات کې کېناسته نور هم د ځان له ګناه سیوا چې په جمعات کې ناسته او خبره د دنیا کې په جمعات کې ناسته او غل بار به پکې خخ کولې ګرځي راګرځي خو به پکې په بل اړولي ناس به زورته ملک الله شي صاحب دنه نه نوځي عجیب خبره ده بیا اعتکاف تم د الله د رضا د پاره بعد پکې داسي وي اعتکاف ته راځي مکمل جامت کوی سن چې داګینه مغټ شنوي بیا لکه به دي ښکارم بیا چې د اعتکاف نه پاسه مکمل جامت کې خدای دې خار کا او پارک تا ته په جامت کولو کې ځان داسې خې سخ کاری دا الله سورته داسې سین ته لوکړي نو داسې کسان اعتکاف ته کېنول پکار دي چې کم از کم د اعتکاف په مقصد باندې خو پوي اعتکاف صرف دا نه چې جمعات کې کېنه بس د غم او خبرې پکې کوو خوراکونه پکې کوو
حضرات هغه کس اعتکاف ته کینول پکار دي چې کم از کم د اعتکاف په مقصد باندې پوي نو دغه اخیری لسو شپو کې اعتکاف د پاره کینو او دا تهیو او اراده ګوره دا هر سړی ټیک کېدی شي خو چې دې زړه کې دا اراده وکړي چې زه به ګوره اعتکاف ته کښېنم اوس یې اعتکاف به کوم زه به پکې خبرې نه کوم زه به پکې لغویات نه کوم د الله د رضا دپاره به کښېنم ذکر اذکار به پکې کو څو نور سم نه درځي نو دا صرف الله الله خو درځي که نه دا پکې وای خو فضول کارونه د دغه نه پکې ځان وساتو نو دغه اعتکاف ثواب به الله رب ذوالجلال بیا موږ له راکړي اوس د اعتکاف ورځ کله ده نو شلمه روژه باندې خلک کیني شلمه روژه باندې اکثر په دې کې خلک تپوس کوي وایي د اعتکاف دا ورځ کله ده ته وایې نوې نوې ایمانونه راوړي دي خو شلمه روژه ده که نه د شلمې روژې د ماښام نه مخکې به کېدې جمعه ته به راځې یا کور کې وي نو کومه خیمه ځان له جوړه کړې وي زنانه هغې ته به د شلمې روژې د ماښام د مونځ نه مخکې یعنې د نور پرېوتو نه مخکې به دقل ته کېني شلمه روژه کله ده نو د نهې په ورځ باندې شلمه روژه ده زمونږه په دقې باندې به تمام ملګري اعتکاف ته کېني نو کوم ملګري دا وایي چې ما سره وخت هم شته او زه اعتکاف کولی شم نو خامخا کینو ځکه دغه ثواب که موږ ټول عمر عبادت هم وکړو خو دغه ثواب نشو حاصلولی د دوو حجو او د دوو عمرو ثواب د جهنم نه د لرې کېدو ثواب په دغه اعتکاف باندې میلاویږي نو د نهې په ورځ د ماښام د نور پرېوتو نه مخکې موږ جومات ته او زنانه ځان له کوم ځایونه جوړ کړي هغې کې کېږي اعتکاف ثواب او د اعتکاف فضایل مې درته ووي خو ما درته دام درته ووي چې هغه کس کینول پکار دی چې د اعتکاف په مقصد باندې پوهیږي الله رب ذوالجلال زموږ له د صحیح اعتکاف کولو توفیق راکړي